وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. انزل سمفارا سورة الكهف 50 نمبر آیت تے د دې زینا د یو کم سلم آیت پوری د دې سورت دویمه حصہ ده. یو حصہ مخکې ذکر شو، په دې حصہ کې اول د مشرکانو د یو شبهه جواب الله و ذکر کوي او بیا پکې آخرت یره ذکر کیږي، د غرم د دنیا د عذابونو یره زجرونه و پکې هم ذکر کیږي. مشرکانو شبهه داوا چې کله کله دا مشرکان خلکو د شکونو د وسوسو او د خوبونو نه شرک ثابتوي. یو مشرک انسانی خوب ویني، په خوب کې وایي یاره پلانکې ولی ماله خوب کې راغلی او ما ته یې ویلي چې ورشه او زما په قبر باندې شین ګنبد جوړ کړه. الله رب العالمین به دلته جواب کوي چې دا قسم وسوسې او شکونه دا شیطان انسان ته اچوي. شیطان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې خوشاله نشي راتلی. صحیح حدیث دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی که زه چا په خوب کې ولیدم نو یقینا چې زه به یې لیدلی یم، ځکه شیطان زما شکل نشي اختیارولی. او د هغې نه علاوه نور چې څومره انسانان دي نو د دوی شکل اختیارولی شي. نو کله کله شیطان سړی ته په خوب کې راشي، د شرک یو خبره ورته وکړي، دی وایي پلانکي ولی بزرګ ماله خوب کې راغلی او ما ته دا خبره کړې وه، هغه اصل کې شیطانی او د هغه په شکل راغلی. نو دغې دپاره واقعه ذکر کوي د آدم علیه السلام او د ابلیس. دا خبره یاد ساتئ، بیا به د نه څه وخت کې زه دا تپوس کوم. واقعه د آدم علیه السلام او د ابلیس دا قرآن کریم کې وزن راغلی ده. څو پیرې ذکر ده چې دا یو خبرم تاسو په دې ټول درس کې زده کړئ، دا به راځي چې سبا د نه څوک تپوس وکړي چې یاره ته ترجمې ته کښېنې نو په قرآن کې د آدم علیه السلام او د شیطان د سجدې چې کومه واقعه ده څو پیرې ده وزن. دا پنځم ځل څلور ځل مخکې ذکر شوې ده. په سورة البقره کې تیره شوې وه، سورة الاعراف کې تیره شوې، په سورة الحجر کې تیره شوې، او په سورة بنی اسرائیل کې تیره شوې، او دلته دا دراله پنځم ځل، او دوه کارتې به نور الله رب العالمین ذکر کوي. هر ځای کې د دې واقعي جدا جدا مقصدی د هغې دپاره الله پیش کوي. نو دلته دا واقعه دې مقصد دپاره راوړي چې د شیطان د وسوسو نه به ګورې ځان ساتي. شیطان قسمه قسم وسوسې انسان ته اچوي، سړی دوکه کوي، شرک طرف ته راکاږي. نو الله وایي د شیطان د وسوسو د دفع دپاره دا واقعه دلته ذکر کېږي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، او کله چې ویل موږ ملائکو ته سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته، فسجدوا نو ملائکو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. مخکې د دې وضاحت من کړی
کله چې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو داغه جوسا بدن جوړ شو به پکې روح واچو چې الله رب العالمین دی ملائکه ته حکم وکړو چې تاسو دی آدم ته وکړئ سجده دا ابلیس چې کوم دی د شیاطین مشر دی ته ابلیس وي د شیطانانو مشر نو دې وخت کې د ملائکه په مجالسو کې بده کې ناستو دا به الته په اسمانونو کې ووسیده نو دتم دا حکم چې تم د سجده وکړه نو ملائکه خټولو د الله دا حکم اومنه خو دې ظالمو دا ونه منه ګوره مخکې ما د دې وضاحت کړی او دا سجده چې کوم وا دا سجده د تعظیم او د اکرام سجده دی ته وایي دا د عبادت سجده ګوره نه و چې په ځمکه باندې ورته سر کېږي دغه سجده په هیڅ دین کې نه ده جایز په ځمکه باندې سر ایښودل د عبادت سجده دا د الله نه علاوه بل هیچا ته په یو دین کې دا چرته نه تېره شي دینه مراد سجده د تحیې سجده د اکرام سجده د تعظیم و لکه دا په مخکې دینونو کې به دا جایز و لکه د یوسف علیه السلام په واقعه کې هم تېره شوي لیکن زمونږ استاسو په دین محمدي صلی الله علیه وسلم کې دا سجده هم ناروا ده چې کله د چا سره سړی ملاقات کوي او د ملاقات په وخت کې ورته د اکرام یا د تعظیم په طور سر ښکته کي زمونږ دین کې د دین اجازت نشته اگر چې مخکې دینونو کې دا کار جایز و الله چې کله حکم وکړو ملائکو خو فسجدو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه نو دلته د ابلیس د سجدې د نه کولو وجه نه ده ذکر کړي دلته خو اختصار دی خو مخکې تیر شوي سورة الاعراف کې تیر شوي سورة الحجر کې تیر شوي چې الله د ابلیس ته وي تا ولې سجده ونه کړه نو هغه ورته یو دا ویلي چې خلقتنی من نار و خلقته من طین یا الله زدی د اور نه پیدا کړې ما او آدم دې د خټې نه پیدا کړې نو اور په خټه زوروري نو زه څنګه دته څه وکړم سجده ګوره حکم د الله دې ظالم ولدا جوابونه قتل دا اصل کې سورۃ البقره کې راغلي آبا واستكبر د تکبر د وجې دې ظالم دا کار نه دی اوس الله ذکر کوي چې دا ابلیس دا د کم خاندان نه دی او د چا د نسب نه دی کان من الجن او و دې د پیریانو نه ور دا واضح دلیل له بده باندې ابلیس چې کوم دی دا د جناتو نه دی د پیریانو نه بعض خلکو دا خبره ذکر کړې ده یره و دې اصل کې د ملائکو نه دا ابلیس وې دا جن چې کوم دی وې دا په دې ملائکو کې یو وړه شان قبیله وه لکه مونږ او تاسو ټول پښتانه یې که نه په دې پښتنو کې بې ځان نه ځان نه خیلونه دي وې دا اصل کې د ملائکو نه خو دا جن دا په دې ملائکو کې یو قبیله وه خو دا خبره کمزورې ده دا واضح دلیل دی په دې باندې چې کان من الجن ابلیس چې کوم جناتو نه و ملائکو سره یې ناسته پاسته شوې ده خو د هغوی د قبیلې نه نو نه د هغوی د جنس نه او د هغوی سره دغه تعلق وغیره نه ففسق عن امر ربه پس نافرمانی وکړه د حکم د رب خپل فسق په عربی کې اصل کې وتلو ته وایي فسق وایي وتلو ته نو د دې معنی مفسرین دا کوي خرج عن طاعت ربه د الله د حکم نه دی قوتو څه مطلب نافرمانی څنګه وکړه الله ورته سجده وکړه د سجده ونکړه بس دا واقعیا دی زه پورې ختم شوه ډیره لنډه ذکر کړه د مقصد د پاره چې ګوري د شیطان د وسوسو نه ځان ساته اوس الله رب العالمین زور نه ور کوي او فتتخذونه آیا نسی تاسو د ابلیس لره و ذریت او اولاد د دې لره اولیاء دوستان من دونی زمانه سیوا الله وی دغه ابلیس چې تاسو د گمراه کولو کوشش او د اولادم لګي د انسانان گمراه کوي او تاسو د سره دوستانه کوي او زما سره نه کوي ور دا زور نه د الله د طرف دا و ذریته ټکي دلیل له په دې خبره چې د دې ابلیس اولاد هم شته او هغه اولاد ته ویل کېږي شیاطین دا د دې اولاد بعض مفسرین ولله نمونه ذکر کړي تفسیر سمعانی شو تفسیر
ابن کثیر وغیره او بعضې نورو دي ول نومونه باقاعده ذکر کړي د بعضې د شیطان د بچو نومونه او حدیثو کې هم راغلي د ابلیس حدیث کې راځي یو ته ولهان وایي صحیح حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انسان ته په دې اودس او په دې مونځ کې ډېرې وسوسې اچي دا کوم سړی چې اندام وینځي او بیا وینځي او بیا وینځي یا په مانځه کې دی یو دعا ډېرې پیرې وایي شکی انسان نو د باندې ولهان شیطان چې کوم دی هغه دغه سره ملګری د هغې ډیوټي دی هغه خلکو ته وسوسې ورشي یو دی هغې ته داسم ویلی کېږي مفسرین وایي داسم د ابلیس هغه زوی دی چې دی د بازارونو کې ډېر ګرځي په دې بازار کې هلته انسان ته وسوسې وغیره شي او کله چې روټۍ خوري نو دغه وخت کې در سره دی ناست ټوله روټۍ د نه دی ختموي چې اعوذ بالله بسم الله دې پکې ونه یو ته خنزب ویلی کېږي یو صحابي راغلی ویل یا رسول الله زه چې مانځه ته ودرېږم دا صحیح حدیث دی مشکات کې راغلی نو ما ته وسوسې ډېرې راځي مخې نبي علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا خنزب شیطان دی دا وسوسې هغه اچوي نو مفسرینو دلته د ابلیس د بچو نومونه هم ذکر کړي نو قرآن نه ثابت ده چې د بچي شته تفسیر سمنعانی ذکر کړي د امام شعبی رحمت الله علیه دا جلیل القدر تابعی دی سلو نه زیات صحابه دي لیدلي او وایي زه په لاره کې ناست وم او یو کس تېرېده وایي رانه یې تپوس وکړو چې د شیطان ښځه او بچي شته که نه شته د ابلیس وایي ما ورته وي چې او دا خبره خو بره د عرش نه را ذکر شوې ده مونږ ته وایي دا آیت مې ورته ولوست چې الله وایي افتتخذونه آیا نیسئ تاسو دا ابلیس و ذریته او اولاد ده وایي بیا راته وایي چې ښځه یې کوم ځای کې ذکر ده وایي ما ورته وایي چې اولاد بغیر د ښځې پیدا کېږي خو ښځه به یې مې که نه ځکه الله اولادو ذکر کړی دی یو عالم دی هغه یو کتاب لیکلی دی ما سره شته عربۍ کې دی احکام المرجان په نوم باندې په دې ابلیس او د ده په دې بچو باندې لیکلی نکاحونه یې وله ذکر کړي دي حدیثو کې چې د دوی څومره تذکره راغلې ده ټول احادیث دې کې راوړي ودونه یې وله ذکر کړي په څه طریقه انسان ګمراه کوي د هغې علاج سره دا ټول باسونه یې په هغې کې کړي ډېر ښه ډېر قیمتي کتاب دی د سعودي عرب یو عالم دی صالح بن فوزان هغې ډېر صفت هم د دې کتاب کړی دی وهم لکم عدون حال دا دی چې ستاسو دپاره دشمن دی الله وی ابلیس د اولاد دا خو ستاسو دشمن دی او د دشمن سره به پښتون سړی څه ساتي دشمني به ساتي د ابلیس مقابله او د هغه د بچو چې څومره پښتون کوي ګوره بل سړی نه شي کولی ځکه پښتنو کې لږ دغه ماده ډېره وي اوس هم پکې ډېرې او لږ د غیرت ماده پکې سیوایي په نورو قومونو کې نشته نو د دشمن سره الله وی دشمني ساته دوستانه ورسمه ساته بئس للظالمین بدلا بد دے ظالمانو دا پارا بدلا بدل پا مقابله دا اللہ تعالی کی سا مطلب اللہ دا ظالمان خلق دا اللہ چې دوی لکم بدله ورکی پا نیک عملونو اغا پریدیو دا ابلیس ملگرتیا کی نو دا ډیره بد بدله دا دی ظالم خلقو دا پارا چې دا اللہ طاعت پریدیو دا ابلیس ملگرتیا کی دی بل آیت کی د دې تعلق هم د دغه سره دی دا کم خلک چې د شیاطینو ملګرتیا کوي او د هغوی سره دوستانه کوي او د الله تابعداري نه کوي قرآن او سنت نه اعراض کوي او اصل کې دې کې رد دی په مجوسیانو باندې مجوس هغه خلکو ته وایي چې د اور عبادت او بندګي به کوي د دې مجوسیانو دا عقیده و هغوی به ویلي چې خالق الله تعالی هم دی خو خالق ابلیس هم دی دا خبره به کوي خو فرق به پکې کوو ویل به الله رب العالمین د خیر کارونو خالق دی پیدا کون کې دی ابلیس د شر کارونو پیدا کون کې او خالق دی یعنی د الله سره ویدا په خلقیت کې شریکو الله په دې کې رد کوي په هغې باندې ما اشهدتم الله وی نو حاضر دوی خلق السماوات والارض په وخت د پیدایش د اسمانونو د ځمکه کې الله وکړه چې ما د ازمکه او اسمانونه پیدا کول ما خدای ابلیس او د بچی ځان سره دي حاضر کړي چې راشي زما سره پکې امداد وکړي څنګه تاسو زما سره شریکان کوي ولا خلق انفسهم او نه په پیدایشو د نفسونو د دوی کې څه مطلب د دې نه مراد نور عام د اسمانونو ځمکې نه علاوه چې څومره مخلوق دی هم جنس چې ورته وي
ولا خلق انفسهم نه په پیدایش د هم جنس د دوی الله وی کما دا نور مخلوق پیدا کو انسانان حیوانات نو ما چرته دی ابلیس او د دې بچو ته نه دی ویل چې راشي تاسو به زما سره سو کوي امداد یا مدد وکړي څنګه تاسو دا ما سره شریکان کوي اوس الله خپل قانون ذکر کوي وما كنت او نيمزو متخذ المضلين نیون کے گمراہ کون کو خلق لرا عضدن امدادیان اللہ ودا زما قانون دے کم خلق چی مدولین نور خلق گمراہ کئی اللہ وزا اغزان سرا امدادیان نمیسن اور دو قسم خلقی با دنیا کی یو دوالی بلتا مدول وی دوال مدول دوال اغا چاہتا ہوئی چی دے گمراہی گناہوں نڈیر زیاد کئی فاجری مدول اغا چاہتا ہوئی چی خپل ہو گمراہ دے خو نور خلق ہم سکی گمراہ کئی دا پاک فرق دے دوال خپل گمراہ مدول چی نور خلق ہم سکی گمراہ کئی ندی بانے سوال لازم چی دا دو قسم مو پی جندل اس با سوالم پویشی سوال دا دے صحیح حدیث کی راضی دا بخاری روایت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر وکله کله الله رب العالمین دا خپل دینو په یو فاجر انسان باندې د خپل دین مرسته و امداد کوي ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر یو فاجر انسان به یو ګناهګار انسان به الله بداغنه د دین کار بداغنه استواخلی دلته خو الله و چې زو مدولین خلق ځان سره د دین د مرستې د پاره امدادیانو نه ګرځو نو ګورو دلته مدولین ویلې دي مدولین هغه چاته وي چې خپل خو گمراه او نور خلق هم سکی گمراه کوي او حدیث کې صرف دوال ذکر دی چې خپل ټیک د گمراه دی ګناهګار دی او کله کله هغه راولګي د الله د دین خدمت هغه سکی هغه شروع کې نه دا به فرق دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا كَلَّ چویل من ملائکو تا سجدہ وکیل آدم علیہ السلام تا فسجدون طول ملائکو سجدہ وکڑا اللہ ابلیس مگر ابلیس ونکلا کان من الجن ادید جناتن ففسق عن امر ربی پس نافرمانی وکڑا دا حکم دا رب قل افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی آیا نیسی تاسو دی ابلیس لرو اولاد دی لر دوستان زمان سیوا وهم لکم عدون حال دا چستاسو دا پارا دشمن دی بئس للظالمین بدلا بد دی ظالمانو دا پارا بدل فمقابل دا اللہ تعالی کی ما اشهدتم نو خازر دوی خلق السماوات والارض وقت پیدائش دا اسمانونو دزمک کی ولا خلق انفسهم نپو وقت پیدائش دا ہم جنسو دوین کی وما كنت والله وإني مز متخذ المضلين عضدا نیون کے گمراہ کون کو خلق لرا امدادی اس دی بل آیت کی بلکہ دی دو آیاتونو کی اللہ رب العالمین تخویف اخروی ذکر کئی تخویف اخروی معنی دا آخرت یارا دغه مشرکان خلق دفار دی اول آیت کې الله رب العالمین ذکر کئی چو کله ورځ د قیامت شي الله به دې مشرکان ته وي چې نادو شرکای تاسو چې په دنیا کې زما سره څوک شریکان کړو او زما سره بم دا غوی په نوم نظر نیاز منخت برخه ورکول نو وزي اغوی ته لګاواز وکړي چې تاسو زما د عذاب نسکی بچی نو چې کله دی ورته چغې شروع کی فدعوهم فلم يستجيبوا لهم اغوی ولا وازن جواب ولا نو ورکړي سورۃ یونس کې تیر شوی اغوی به د براءت اعلان مو کی دا چې په دنیا کې چا تر آمدت شي چې غوالي د الله نه علاوه او څوک قبرونو تخکته کیږي څوک په نوم نظر نیاز منخت ورګي سورۃ یونس کې تیر شوی الله دی ورته موږ ته خدا پته نه و چې تاسو زمونږ بندگی تاسو چرته کړی خو تاسو د حال نه خبر شي دې آیت کې الله رب العالمین د مشرکانو د حالت ذکر کړي و یوم یقول فکم اورت او بوایو نادو आवाज وکي شرکای شریکان زماتا یعنی تاسو چې
چې زما سره کوم شریکان کړي الله به دوی ته وي ورکوي ولا اواز چې زما د عذاب نه بچ کړي الذین هغه کسان زعمتم چې تاسو وربانې ګمان کو تاسو په ګمان کې چې تاسو کوم خلق ما سره شریکان کړي اوس ولا اواز ورکوي الله وی فدعوهم ندیب ورته आवाज ورکی فلم یستجیبوا لهم نو جواب ورن ورکي غوی دوی ته دی ورته ډیر چغي وای مفسرین په نمونه ورته आवाज کوي اے فلان کی پیر سے اے فلان کی ولی سے اے فلان کی بزرګرا شو سم د الله د عذاب نه بچ کړه من بستا قبر لراتلو ستا په نوم بم نظر نیاز منخت ورکول وسته من خلاص کا هغه ورځ باندې سپکار نه راځي صرف نیک عمل وجعلنا بينهم موبقا او وبغرزو مونږ په منځ دوی کې موبقا زید هلاکت موبق د هلاکت زیته وي مراد د جهنم دی نو کچا په دنیا کې نیکان او خلقو ته आवाजونه کړی نیکان صالحان اولیاء الله خلق تیر شوی د مرګ نه پس خلق ورزي دعاګانې ته غواړي نو ټیک دا خو نیکان خلق دی خو الله په خپل جنت ته بوځي خدا نور چې کوم مشرکان دي دوی د پاره به جهنم وګرځي موبقنا مراد جهنم دی ملائکه ته وی وردیکای کوي او کچا د هغه خلقو بندگی او عبادت کړي چې په خپلم گمراه خلک او دوی بس روانو نو بدوانه به جهنم ته ورګزاري اوس الله ذکر کوي کله چې دا مجرمان خلق را وستلی شي مخامخ بدا سی اور د جهنمی دا ډیر بد حدیث ذکر شوی نو ورا المجرمون النار او ویني به مجرمان ور په دې خپل سترګو به دی ور ته داسي ګوري فظنوا ندیب گمان کئی انهم واقعوها چی یقینا دی اچون کی دی پا دی اور کی پریوتون کی دی پا دی اور کی چی دی اور تے مخامخ ملائک ودری بس دی با پوخ دا زون مانا اسی گمان ندی یقینی خبر بیراشی چی وس خو من چرتا غرزی دی اور دا جہنم مفسرین وی دا دیر بد حالتی چی دا سی مخامخ در تا اور بلی و تا تا وی چی دی اور تا بو سکی گی دې صدا ډیر لوی غم دی وره په دې مجرمانو مشرکانو به الله را ولیدا د قیامت د ورځې لوی hebat د دې ذکر دی ولم یجدوا نبم مدی عنها دغه ورن مصرفا اوړې دوزه مصرف وې د تیخ لارې کا اوړې دوزه بس بل خو نه شتلی کزي خو ما د طبيګا ویلې چې په ورځ د قیامت انسانان به صفونو کې ولاړی شاته او پسیدا حیوانات تر دوم اسمانه پوری چې څومره ملائک دي دا به تغیر چا پیره ولر بالکل د تیخ لار د نشته کم خو بسړې ته واذا قلنا للملائکه اسجدوا کل چې ویل موږ ملائکه ته سجدو کوي له آدم علیه السلام ته فسجدوا طول ملائکه سجدو کوي الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه کان من الجن ادد جنات ففسق عن امر ربي پس نافرمانی وکړه د حکم در خپل الله وی افتتخذونه یعنی سیتاسو د ابلیس لره و ذریه او اولاد د لره اولیاء دوستان من دونی سوا زمانہ وهم لكم عدو او حال جستاسو د پاره دشمن دی بئس للظالمین بدلا بد ظالمانو د پاره بدل په مقابله د الله کی ما اشهدتم خلق السماوات والارض نو حاضر کړي مونږ دوی لرا په وخت د پیدایش د اسمانونو د زمکه کی ولا خلق انفسهم او نو پیدایش د هم جنس د دوی لرا وما كنت متخذ المضلين عضدا او نئی مزو نیون کے گمراہ کون کو خلق لرا عددا امدادی ویوم پکم ورز یقولو چی اوبوا ینادو آواز اکی شرکائی شرکان زماتا الذین اغکسان زعمتم جستاسو پا گمان کیو فدعوهم ندیب ولا آوازو نور کی فلم یستجیبو لهم نجواب برنور کی اغویدویتا وجعلنا او وبغرزو منغا بينهم فمن ذيك موبقا هلاكت ورأى المجرمون النار وينب مجرمان اور فظنوا نديب غمانو كي انهم مواقعوها يقينا دي پدغور کی پریوتن کی دی ولم يجدوا عنها مصرفا
او نبمومی دوی د دغه اور د جهنم نه زیاده اوړېدو